أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. سورة الشعراء 105 نمبر آیت ہے. د 105 نمبر نا د 144 نمبر آیت پورې د نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي. اور دې واقعي خلاصه هم دغه د چې کوم کسانو د آسماني دین آسماني شریعت تسبق نظر باندې کتلی دي دغه یې نه دی قبول کړی مسترد کړی دی نو دغه خلک الله تعالی په دنیا کې هم د ډیرو عذابونو سره مخامخ کړي دي او د مرګ نه وروسته به هم د ډیرو عذابونو سره مخامخ وي برزخي ژوند کې د آخرت په ژوند کې به بدترین حالات دي او دا دلیل دی په دې خبره معنی چې ګناهونه او د دین دشمنی دنیا هم خرابوي څنګه آخرت خرابوي داسې دنیا هم بربادوي د دغه مضمون ثابتولو دپاره د نوح علیه السلام واقعه ذکر کیږي او د دریم نمبر واقعه را باندې ذکر کیږي. الله تعالی وایي کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دروغ کړه او قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو کذبت دا د مؤنث لپاره استعمالیږي د مؤنث لفظ او قوم په خپل معنی مذکر لفظ دی لیکن دې لپاره د مؤنث ټکی دې لپاره استعمال چې دا کارونه دومره ښکاره او دومره یقیني خبرونه انکار کول د نارینه او صفت نشي کېدی دغه چا صفت کیږي چې بچا معنی د زنانه او خویونه غالبي اگر که دا ښکاره په شکل کې نارینه معلومیږي نو داسې ووایي چې د مؤنث لفظ تحقیر د سپکوالي دپاره ذکر شوی دی چې ډېر سپک خلک چې د آسماني دین مخالفت او سپکاوی چا کړلی په خپله سپک خلک دي دغه مضمون دغه اشاره تفسیر اصل کلام نقل کړی ده قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو ته نسبت د دروغ کړی او د نوح علیه السلام قوم د پیغمبرانو ته پیغمبران یې رښتوني نه وګڼلي غلط کار یې کړی مرسلین جمع ده یعنې ټول پیغمبران او حقیقت دا د نوح علیه السلام قوم صرف د نوح علیه السلام مخالف د بل چا مخالفت نه وکړي دغه جواب مخکې تیر شوی دی چې اصل کې د یو پیغمبر نه انکار کول د ټولو پیغمبرانو نه انکار دی چې یو پیغمبر نه مني ته چې د نور منم هم داسې دی چې یو هم نه منلی هسې به هم کافر شماري جهنم به دې ځي او د ځینې منلو ځینې نه منلو په وجه ته مسلمان پاتې کېدی سم نشي نو دا داسې شوله که ټول پیغمبرانو ته انکار کړی اذ قال لهم هغه وخت چې ویل دوی ته اخوهم رور د دوی چې نسبي رور یو یا خیرخوا د دوی اسلامي رور خو ځکه نشي کېدلی چې هغوی کافرانو نوح علیه السلام د الله پیغمبرو اسلامي رور ولې منځ کې نه وه یعنې نسب یو دی نسبي رور ولې ځان له شي او رور په معنا د خیرخوا سره هم راځي چې د دې قوم خیرخوا و نوح علیه السلام نو نوح علیه السلام ورته وویل الا تتقون آیا تاسو نه یېرېږئ د الله نه انی لکم رسول امین یقینا تاسو د پاره پیغمبر یم امین امانتدار یعنی تاسو د پاره د الله تعالی طرف نه پیغام راوړم خپل خبرې نه کوم امین امانتدار یم کوم څه چې الله ویلي باغی کمی او زیاتې هم نه کوم فاتقوا الله د الله نه ویلږئ واطیعون زما تابعداري وکړئ د الله احکام ومنئ او زما په طریقې ومنئ نو د دې د کتاب او سنت اطاعت ویل کېږي وما اسالکم علیه من اجر او زه نه غواړم ستاسو نه په خپل دعوت باندې من اجر هیڅ مزدوري یعنی زما کار مکمل د اخلاص دی د الله تعالی د رضا د حاصلولو د ستاسو د خیرخواهي دی دنیاوي ګټې او مزدوریانې زما مقصد نه دی نو په دې وجه تاسو نه په خپل کار باندې خپل دعوت باندې پیسې نه غواړم مزدوري نه غواړم نو چې دومره د اخلاص خبره شو بیا تاسو دا خبره منئ ولې نه ان اجریا نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر دغه په رب د مخلوقات باندې ده یعنی مال به الله اجر راکوي بدله به راکوي تاسو نه یې نه غواړم فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ واطیعوني زما تابعداري وکړئ دا د نوح علیه السلام دعوتي الفاظ قالو دوی وویل انؤمن لک ای موږ ایمان راوړو ستا د وجې نه ستا د وجې نه ایمان راوړو یعنې سپک نظر یې و چې ته د دې قابل نه چې ستا خبره موږ واورو عمل کوو دا ټول عمر د باطل پرست خلکو عادت ته چې کم نیکان خلک حق پرست خلک هغې ته په سپک نظر باندې ګوري د مخکې نه سره روانه نو دې کافرانو هم نوح علیه السلام ته داسې خطاب وکړو چې ایا ستا په خبره موږ ایمان راوړو
یعنی ته خو د دې قابل نه یې چې به تا موږ یقین وکړو ایمان باندې راوړو. نو د نوح علیه السلام ته یې سپک نظریه وکړه چې ته د دې قابل نه شوې، اعتراض شو. واتبعک الارذلون، او تابعداري کړله ستا بیکاره خلکو. ارذل چې کوم دی نو ارذلون دا د رذیل جمع ده، کمزوري کس ته ویل کېږي. کمزوري یا په نسب کې د چا نسب کمزوري، د چا پیشه کمزوري، روزګار پیشه، خلک ورته په سپک نظر یا پیشې ته ګوري. او دغه شان ده کې ارذلون هغه چا ته هم د دې په اصطلاح کې ویل کېږي چې کوم غریبانان خلک، غریب د مالداران خلک اکثر غریبانان ته هغه مالداران چې کوم باطل پرست مالداران دي، نو دې غریبانان ته هم په دغه سپک نظر باندې ګوري. نو د نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام ته ویله چې ستا خبره موږ په دې وجه هم نشو منلی چې تاسو سره هغه خلک ملګری شوي دي چې کوم کمزوره بیکاره خلک دي، رذیل خلک دي. ارذل مقابله د شریف کې راځي، اشراف مقابل راځي، یعنی ستا ملګري درانه خلک نه دي، عزتمن خلک نه دي. اوس چې کړه دا عزتمن نشو نو به دې کې دوه خبرې راغلي. یو دا د بیکارو خلکو ته چې موږ کینو په عصب بدي ښکارو ځکه ایمان نه راوړو. دویمه دا ده چې کله دوی په خپله باندې بیکاره خلک شو، کمزورې خلک شو، اشراف او عزتمن خلک نه شو، نو معلومیږي دا چې به تا کوم ایمان راوړی دی دا سرسري د خولي ایمان دی، د پیسو دپاره راوړ، لالچي خلک دي او پړونو کې ایمان نشته دی. دا دو مضمونونه دي واتبعک الارذلون کې موجود دي. دا دوی مقصد و. وروسته چې کوم جوابونه ذکر کېږي د جوابونو نه ښکاره معلومیږي چې دوی مقصد همدغه و. قال نوح علیه السلام ورته وویل وما علمي او نه علم زما الا وما علمي بما كانوا يعملون، نه علم زما په هغه سمانه چې دوی کوي، یعنی ما ته خدا علم نشته چې بیکاره کارونه کړي دي، باقي باندې دي ذلیل دي، سپک دي، کارونه بیکاره دي، دا علم خو ما ته نشته. زه خو چې ګورم ایمان راوړی دی، په شریعت باندې عمل کوي، شریعت ظاهر ته ګوري، ظاهر کې د ټیک ټاک خلک دي. نو ستاسو هغه اعتراض چې دي کارونه بیکاره دي، کمزوري خلک دي، دغه اعتراض تاسو باطل دی. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، او نه د حساب د دوی مگر په رب د مخلوق رب د زما باندې دی. لو تشعرون کې تاسو پوهیږئ. تاسو وایي ورونو کې ایمان نشته، بیکاره خلک دي، لالچ لپاره ایمان نه وړي، دنیا پرست خلک دي، او دا په حقیقت کې مؤمنان نه دي. د دوی حساب خو په الله دی، په ما خو نه دی، الله به سره حساب کوي. نو که تاسو پوهیږئ نو د حساب په الله دی، په ما نه دی، لہذا به دې خبر خو زه نه خورم چې پټ ایمان نه دی راوړ، ښکاره باندې دروغ ماته وایي. وما انا بطارد المؤمنین، او نه یم زه شړونکی مؤمنانو لره. دغه درېیمه خبره وه چې بیکاره خلکو د باندې ایمان راوړی دی، بیکاره خلکو ته چې موږ کینو نو بدې ښکارېږو، عزت هم بې خرابېږي. نو که تاسو خیال دا چې دا غریبانان وشړه چې موږ ایمان راوړو، چې غریبانان ناس موږ ایمان نه راوړو. نوح علیه السلام ورته وویل چې وما انا بطارد المؤمنین، زه نه یم شړونکی مؤمنانو لره، مؤمنان د سره شړم. نو که غریبانان دي او هر څه چې دي، خو ایمان په خپله باندې دومره لوی نعمت دی چې دغه ایمان په وجه باندې زه دوی شړلی نشم. ولې نشم شړلی؟ ان انا الا نذیر مبین، نه یم زه مګر جراونکی ښکاره یم. نو دا وضاحت شو چې زه د غریبانانو مؤمنان ځکه نه شړم چې تاسو مؤمن جوړول دا زما ټیکداري نه ده، چې تاسو مؤمنان نشئ، زه به الله تعالی په نظم باندې مجرم ثابت شم، داسې خبره نه ده. بلکې زما فریضه دا ده چې خلکو ته صحیح پیغام ورسو او د صحیح دین وضاحت او تشریحات تاسو ته وکړم. دغه زما ذمهواري ده، دغه ذمهواري چې ما سره ته ورسوله بس زما ذمه فارغ. وروسته نه راوړل د تاسو خپل نقصان دی، راوړل تاسو ایمان راوړل تاسو خپله فایده ده. نو زه غریبانان شړلی نه شم. او دویمه دا زه خو د الله تعالی طرف نه پیغمبر یم، او چې کوم کارونه کوم د الله تعالی په حکم باندې کوم، الله تعالی ماته دې خبر اجازه نه راکوي چې غریبانان مؤمنان ځان خوانه وشړه. نو ان انا الا نذیر مبین، نه یم زه مګر یراونکی یم ښکاره. نو قوم په دې خبره باندې مایوسه شو. هغوی سره نوح علیه السلام دعوت مقابله کې نور څه الفاظ پاتې نه شو، دلایل پاتې نه شو. کوم څه منګړت قصې چې جوړې کړې وي د هغې جوابونه د ذهن کې ذکر شو. نو چې کله جوابونه ورسره پاتې نه شو نو بدماشۍ باندې لاس پورې قالو ویلې لئن لم تنتهي، که ته منې نه شوې یا نوح علیه السلام، لتکونن من المرجومین، ته به خامخا شي د کاڼو ویشتلی شوونه. مرجوم هغه چا ته ویل کېږي چې په ګټو ویشتلی شي، رجم شي، او په ګټو کې ووژلی شي.
قوم یې ورته وویل چې د اسلام او د شریعت د خبرو نه وانه وختلې منه نه شولې نو موږ به په ګټو باندې ولو په ګټو کې به دې وفات کو. قال نوح علیه السلام وویل ربي رب زما ان قومي كذبون یقینا زما قوم زه دروغجن وګڼلم. څه مطلب؟ یعنی دا قوم چې کوم دی مستقل زه دروغجن وګڼلم ایمان نه راوړي لہذا دې قوم باندې عذاب راولي چې پناه شي د خیر تمه پکې نشته دی چې پناه شي. نو خیر یې ورته وکړي فافتح بیني وبینهم فتحا فافتح فیصله وکړي بین زما په منځ کې او بینهم او دوی په منځ کې فتحا ښکارا فیصله. فتح هغه فیصلې د ویل کېږي چې ښکارای عملي فیصله نو فیصله اصل کې قولي فیصله خو موجود و چې کافران په حق دي نوح علیه السلام په حق باندې دي. عملي فیصله دا ده چې کافران عملا هلاک شي مؤمنانو ته نجات ملاوي شي. نو دا هم د خیرو الفاظ دي. د نوح علیه السلام مطلب دا و چې عملا زموږ منځ کې فیصله وکړي چې څوک د عذاب مستحق دی بس هلاک یې کړي او چې څوک د نجات مستحق دی د خلاصېدلو مستحق دی هغه خلاص کړي. ونجني او خلاص کې ما ومن او هغه څوک معي چې زما سره دي من المؤمنین مؤمنانو نه فانجیناه من خلاص کړه دلته ومن او هغه څوک معه چې د سره وو په الفلک المشحون په کشتۍ ډکه کې. همدغه خلاصه شو چې د دین دشمنان هلاک شو او کم چې مؤمنان خلق هغه ته الله تعالی نجات ورکړ. ثم اغرقنا بیا موږ ډوب کړل په اوبو کې بعد الباقین د دین وروسته باقي خلق. نوح علیه السلام ملګرو ته نجات او خلاصې په کشتۍ کې ملاو شو او د نور کسان کافران د دین بعد هلاک شو په اوبو کې ډوب شو غرق شو. ان فی ذلک یقینا بدی واقع کې لآیات خامه غټه نه خدا سنه خدا چې زو د دین دشمنی د څه به هلاکیږي سو چې د دین بغاوت کوي او بدن باندې ترازو نه کوي هم دغه څه بوسره کیږي او سوچ په حق باندې یو د دین خدمت کوونکی که څومره کمزور او بیکاره معلومیږي خلکو ته خو دې به کامیابیږي او دې ته الله تعالی نجات ورکوي. نو دغه مضمون دی واقع کې ښکاره معلومیږي. وما كان اکثرهم او نو اکثر د حقینا مؤمنین ایمان راوړونکي. نو علیه السلام قوم کې اکثر خلک مؤمنان نو ډېر لږ پکې مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم یقینا رب څخه خامخا غالب او رحم والا دی. نو دا مخکې خبره شو چې غالب دی دشمنان د بچ کې دی نشي رحیم الله مهربان دی د هر چا توبه قبلوي.